سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة الفاتحة دا ټول قرآن خلاصه ده. سورة الفاتحة کې مونږه یوه دا خبره وکړه اهدنا الصراط المستقیم وښایي مونږ ته لاره برابره. په دې سورة البقره کې د هغې لارې تفصیل دی چې هغه لاره برابر هغه قرآن ده او دا هدایت دی، دا راونیسئ. بیا هلته کې مونږه درې ډلې وو. یوه ډله دا وه چې په هغې باندې الله تعالی انعام کړی. نو دلته کې د هغه ډلې چې په برابره لار روان دي د هغوی صفات بیانولی کېږي. او بیا مغضوب علیهم والضالین په سورة الفاتحه کې مونږ دعا کړوه چې د مغضوب علیهم خلقونه او د ضالین خلقونه مونږ وساتي. دلته کې د هغې دواړو ډلو هم تفصیل دی. بیا کله چې انسان دعوت ورکوي او کله انسان هغه یو حق دین مخې ته راولي، کله چې انسان د دین لپاره کار کوي نو درې جماعتونه به د ده مخې ته راځي. یو به هغه خلک دي چې هغه به په ده باندې ځان قربانوي، تن من هر څیز به په ده باندې قربانوي. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة د دغې خلکو بیا 5 صفات ذکر کیږي او بیا د هغو لپاره د کامیابۍ اعلان دی. کم خلک چې په دین اسلام باندې ځان قربانوي اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. دویم قسم به د مخې ته هغه خلک راځي چې هغه دین اسلام نه مکمل مخالف وي، هغه به د تحریک نه مکمل مخالف وي، د ده د تحریک د ختمولو کوششونه به کوي. نو دلته کې د هغوی تذکره قرآن کړله ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم. قرآن وایي چې څه وخته پورې وله دعوت ورکړه، که پوه شو ښه، که پوه نه شو نو بیا د دوی دپاره علاج الله تعالی ذکر کړلی وقاتلوهم چې دوی سره وجنګېږئ لکه څنګه چې په بدر کې وشو. او دریم قسم خلک چې هغه به مخې ته راځي نو هغه به نه ستا ملګري نه به د دشمن ملګري، کله به ستا سره ودرېږي کله به د دشمن سره ودرېږي، په پټه به د دشمن سره جوړې خو کله کله به ستا سره هم وي. قرآن د هغوی صفات ذکر کړلي چې مؤمنان د هغو د صفاتو نه ځان ساتي او هغو پېژني، د هغه خلکو نه هم ځان وساتي. بیا د دې نه وروسته قرآن ټولو خلکو ته دعوت ورکړی دی او چې ایمان راوړئ دا قرآن ومنئ، دا د الله د طرف. بیا الله تعالی ذکر کوي چې موږ آدم علیه السلام ته خلافت ورکړی، انسان نه چې موږ غوروالی ورکړلی د علم د وجې نه او د خلافت د وجې نه. د هغې نه وروسته بیا په سورة البقره کې ذکر کېږي د بني اسرائیلو حالات چې الله تعالی خو دوی له هم خلافت ورکړی خو دوی الله تعالی ولې ذلیل او رسوا کړو؟ ځکه ذلیل او رسوا کړو چې دوی دین پرېښودو، دوی علمي خطاګانې شروع کړې، عملي شروع کړې، دستور خپل غلط کو. د دې د وجې نه الله تعالی د دوی نه خلافت واخیست. 15 رکو د هغوی واقعې ذکر کېږي. د هغې نه وروسته چې دوی کوم اعتراضات کړلي د یهودو په اسلام باندې د نسخ د هغې جوابات دي. او بیا د دې ملت چې کم باني و اوس چې څومره آسماني دینونو واله دي دغه شان مشرکین هغه ټول د دې قایل وو چې موږ په ملت ابراهیمي باندې را روان یو. په سورة البقره کې دغه خبرې هم ذکر کېږي چې حقدار د ملت ابراهیمي څوک دی، عقاید د ملت ابراهیمي ذکر کړلي، اصول د ملت ابراهیمي ذکر کړلي، دعوت ملت ابراهیمي طرف ته ورکړی دی. او دا خبره ښودلې ده چې د ملت ابراهیمي دا علامات دي. اوس که دا علامات په چا کې وي نو هغه به ملت ابراهیمي والا او که دا علامات په چا کې نه وي نو هغه به ملت ابراهیمي والا نه وي. نو هغه علامات هغه په مؤمنانو کې دي او په باقي دینونو والا کې نشته. د هغې نه وروسته بیا اصول ذکر کولی کېږي د انسان د انفرادي ژوند دپاره او دغه شان د انسان د کورني ژوند دپاره او دغه شان د انسان د بهرني ژوند دپاره اصول او احکامات ذکر کولی کېږي. دغه شان د ریاست دپاره احکامات ذکر کولی کېږي چې ریاست په دې خبرو باندې چلیږي. دغه شان د انسان د فلاح او د کامیابۍ دپاره
دغه شان ناجایزې بیې د هغې ناجایز کول او دغه شان سیاست پکې ذکر کولی کېږي، د قرضې اصول ذکر کولی کېږي او په اخره کې بیا د دې صورت چې کوم اهم مضامین دي د هغې خلاصه ذکر کولی کېږي. انشاءالله زموږ به ترتیب دی چې دا خلاصه به تفصیلي هم لګو. دا خو اجمالي د سورة البقرې خلاصه شوه. انشاءالله بیا به تفصیلي هم دا خلاصه مونږه پټ کوو په هر رکوع کې انشاءالله. او چې کوم څیز مونږ ذکر کوو نو د هغې دپاره به آیات ذکر کوو چې د دې آیات نه دا خبره راوځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.